الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سورة الأحزاب آیت نمبر 41. سورة احزاب دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا شان بیانی پدې کې دا نبی صلی الله علیه وسلم دا قدر او د عزت حکم هم کوي. ورسره دا هغه خبرونه منکې هم کومه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ده هغه کارونه به نه کوي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هم بیان شو ما کان محمد اباک من الله له احسان کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر درکړی دی او د دې الله پاک شکر ادا کړي او شکر د ذکر په صورت کې ادا کړي چې د الله جل ذکر ډېر زیات وکړي. په خبره پوهیږئ دې آیت کې د الله طرف نه حکم دی چې د الله ذکر کوئ. ذکر یو قسم دا دی چې موږ د الله جل جلاله احکام پوره راوړو په ځای راوړو. دا د الله ذکر دی. موږ ته الله یاد دی ځکه د الله خبره منو. د ګناه نه منې کېدل هم د الله تعالی ذکر دی. یو سړی ګناه ځکه نه کوي چې الله ورته یاد دی. پوهیږئ تاسو یو سړی نیک عمل ځکه کوي چې الله ورته یاد دی. که الله درته نه یاد دی ولې نیک عمل کوه. نو هر نیک عمل د الله تعالی ذکر دی. هر د ګناه نه بچ کېدل د الله تعالی ذکر دی. دغه شانتي ذکر دا هم دی چې موږ یو ټیم د الله تعالی نه غافل نه یو. په دنیا کې داسې مګر نه وي چې زموږ نه الله پاک هېر شي. موږ ته خپل د وجود مقصد نه معلوم چې زه ولې پیدا کړی م الله پاک ما نه څه غواړي. دا ټول ذکرونه دي او قرآن تلاوت د الله تعالی ذکر دی. په سنت باندې عمل کول د الله تعالی ذکر دی. دیم ذکر چې دی هغه د عام ذکر چې دی لسانی وته د ژبې ذکر دا هم ذکر دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دې ذکر چې په ژبه باندې لا اله الا الله الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه يا ذا الجلال والاكرام. داسې قسم د الله خستنو مناخله تسبیح او تهلیل او تکبیر الله اکبر بیانه. دا ذکر چې دی د دې هم ډېر لوی فضایل راغلي دي او ذکر کثیر نه مراد دا دی. الله چې کوم حکم کړی چې تاسو ډېر ذکر کوئ ډېر ذکر نه مراد دا دی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله تعالی چې څومره احکام فرض کړي دي څومره احکام خپل بندګانو ته د ویلو ویلي دي د کولو چې دا احکام به تاسو منئ. په دې کې یو حکم هم داسې نشته چې د هغې دپاره وخت مقرر نه وي.
د هغې یو مقدار مقرر دی، د هغې ځای مقرر دی، د هغې یو کیفیت مقرر دی. بغیر د الله تعالی د ذکر نه چې د دې لپاره مقدار مقرر نه دی، بلکې الله پاک دا مقدار مقرر کړل چې ډېر وایي، ډېر چې څومره درنه کېدی شي ذکر د الله تعالی کوئ. د دې لپاره وخت نه دی مقرر چې سهار کې وایي که ماسپښین کې وایي که ماښام کې وایي که د شپې وایي. مکروه ټایم د ذکر لپاره نشته، مانځه لپاره مکروه ټایم شته که نشته؟ شته، خو د ذکر لپاره مکروه ټایم نشته. د دې لپاره ځای نه دی مقرر چې جومات کې به وایي، په کور به وایي، یا به قبلې ته مخامخ وایي، به مانځه نه مخکې مانځه نه رستې به یې وایي. هېڅ ځای نه دی مقرر چې کوم ځای کې ستا خوښ یې هلته ذکر کوه. د دې لپاره کیفیت نه دی مقرر چې ته په ناسته به وایې، په ولاړه به ذکر کوي، یا به په پروت ذکر کوي، یا به قبلې ته مخ دی هله به ذکر کوي. نه نه، په هر حال کې. د دې لپاره داسې حالت نه دی مقرر چې یا په مانځي حالت کې به یې وایي، په بلمازه حالت کې ذکر نشي کولی، جامې به دې مانځي، سپینې جامې به دې اغوستي، په سر به دې ټوپۍ وي، نو ذکر به کوي. دا قسم خبرې پکې نشته. د دې لپاره تندرستی او صحت هم نه دی مقرر چې په جوړې جو ذکر کوه او چې ناجوړه جو ذکر مه کوه. بلکې د دې یو صورت هم داسې نه دی چې په هغې باندې یو سړی خلاص شي د ذکر نه. مانځه لپاره داسې عذرونه شته چې مونځ نه کول پکې جایز دي که نه. بعضې وخت داسې دي چې په هغې کې مونځ نه شي کولی، ډېر ناجوړی، ډېر تکلیف دی، ته عذر دی، یا لیټ کې یا په ولاړه نه شي کولی، په ناستې وکړي. خو د ذکر لپاره هېڅ یو عذر قابل قبول نه دی چې دی وایي زه ډېر ناجوړه م، ما ذکر کوم خو ډېر ناجوړه شوی م، ذکر مې ذکر نه دی کړی. نو ناجوړتیا کې ذکر باندې سړي ته تکلیف میلاویږي. هر څومره چې ناجوړی او دی ذکر کولی شي. الله جل جلاله هغه بنده ډېر زیات خوښ دی چې هغه د الله پاک په ذکر کې مشغول. یو باندې چې راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، عرض کوي چې د الله رسوله احکام خو د شریعت ډېر زیات دي، هر یو حکم پوره کول په خپل ځای باندې لازم دي، خو ما ته یو داسې وظیفه، یو داسې طریقه وښیه چې هغه زه خپله مشغوله جوړه کړم، خپل همیشه وخت په هغې کې وباسم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هر وخت ستا ژبه د الله تعالی په ذکر باندې لمده وي. د دې نه ښایسته بل کار نشته. ډېر یو اوچت عمل دی، ډېر زیات اسان عمل دی، ډېر اوچت عمل دی. بلکې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ډېر کسان داسې دي چې په دنیا کې به عیش و عشرت کې مبتلا وي، په دنیا کې به ډېر زیات په ناز و نعمت کې، او عموما داسې ده چې څومره د دنیا خوشحالي چاته زیاته میلاویږي نو د آخرت د هغه تصور کمی. په مقابله د غریب سړي کې چې څومره غریب وي نو هغومره دینداري عام حالت کې داسې ده. بعضې وخت کې غریب هم ده، نافرمانۍ جوړی، بعضې وخت کې مالدار هم ډېر زیات دیندار وي، خو عام حالت داسې اوس ته ذکر کوم اکثر ډېر د ناز و نعمت والا دي چې هغه د الله تعالی ذکر کوي، او د دې ذکر په وجه اگر چې دوی په دنیا کې ډېر مست وو، خو د دې ذکر په وجه د جنت اوچتو درجو ته الله هغوی ورسوي. داسې عجیبه عمل دی چې د الله په هر حکم کې د ذکر ځانه ژوندون دی. جهاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس وشو چې کوم یو عمل زیات غوره دی؟ چې په هغې کې ذکر زیات دی. مونځ کې ذکر یې، په دعا کې ذکر یې، په جهاد کې ذکر یې، په حج کې ذکر یې، قرآن تلاوت ذکر دی. الله اکبر. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي تاسو ته یو داسې عمل ونښیم چې هغه ستاسو درجو لره د الله په دربار کې اوچتونکی دی. تاسو ته یو داسې عمل ونښیم چې هغه
ستاسو د رب په نسبت باندې هغه په ټولو کې زیات قبول دی. تاسو ته داسې عمل ونښیم چې هغه د ستاسو د تمامو عملونو نه بهتر عمل دی. یو داسې عمل تاسو ته ونښیم چې تاسو سره او سپین د الله تعالی په نوم باندې صدقه کوي، خیرات کوي، د هغې نه هم غوره عمل دی. ای زما صحابو، تاسو ته داسې عمل ونښیم چې تاسو د الله په لاره کې په جهاد کې جنګېږئ او تاسو کافران وژنئ او کافران تاسو وژني، د دې نه هم غوره عملي. صحابه د الله رسول چې دومره اوچت عمل دی، دومره غوره عمل دی چې د سره او سپینو صدقې نه غوره دی، په تمامو اعمالو کې بهتر دی او د الله په نزد په ټولو کې قبول دی. په جهاد کې چې مرګ دی پکې، شهادت دی پکې، د هغې نه غوره دی. ضرور وښایه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله تعالی ذکر دا د تمامو عملونو نه زیات غوره دی. الله دې موږ تاسو ژبې په ذکر باندې لمدې کړي. ډېر زیات قمقلتوب دی د هغه چا چې هغه ذکر نه کوي. د دې وجې نه به جنتیان په جنت کې د هیڅ شي ارمان نه کوي بغیر د هغه وخت نه چې هغه په دنیا کې بغیر د ذکر نه تېروتی. چې ذکر یې په دنیا کې نه کړی، دغه په ټولو کې زیات خفه و په دغه وخت باندې. د الله تعالی نه داسې سوال وکړي چې الله تعالی ما ذکر کوونکی بنده جوړ کړي. صحابي ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه واورېده چې دا دعا یې کوله، د هغې نه وروسته ما دا دعا چېرته نه پرېښې: اللهم اجعلني اعظم ذکرک شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک واحفظ وصیتک. په دې کې یو دا سوال کړی دی چې الله پاک زه ستا ډېر ډېر ذکر کوم، ما داسې جوړ کړي. الله مالا د ذکر توفیق راکړي. د الله پاک نه دا سوال وکړي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د الله تعالی ذکر دومره زیات وکړئ چې خلک تاسو ته لیونی ووایي، لیونی چې دی خو په مخه لګیا دی ذکر کوي. دومره ذکر وکړئ، یقینا دا به لار راوباسي خالص د الله د رضا لپاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بل روایت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ کوي، بیا فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو داسې مجلس وي، داسې مجلس چې په هغې کې د الله تعالی ذکر نه وي، داسې مجلس وي داسې کېناسته یا پس کې چې د الله تعالی ذکر په هغې کې نه وي، دا مجلس به د قیامت په ورځ په دې مجلسیانو باندې د افسوس ذریعه ګرځي. دې وجې نه موږ خپل مجلسونه په ذکر باندې آباد کړو، ذکر باندې آباد کړو. عامې خبرې خو پکې ډېر شي، ذکر به کوو که نه به کوو؟ زموږ خپل تسبیحات جاري دي، ذکرونه کوو که نه؟ کوم کسان نه کوي هغه د الله مخکې توبه وباسي چې الله زما د کوم ګناه د وجې نه زه د ذکر نه محروم یم. زه دومره بدبخته یم چې ما سره ټایم شته او وزګار یم او د هر شي ټایم شته، د ګپ شپ ټایم شته، د چکر ټایم را سره شته، او صرف ما سره د ذکر ټایم نشته. توبه وباسو، توبه چې الله زما د ګناه ماته معاف کړه، ماله د ذکر توفیق راکړه. کوو به داسې؟ د لا اله الا الله ذکر څو پیرې دی؟ کم سے کم 1000 پیرې. درامه کلمه کم سے کم څو پیرې ده؟ 500 پیرې. استغفار 500 پیرې. درود شریف 500 پیرې. لا حول ولا قوة الا بالله 500 پیرې. یا ذل جلال والاکرام هر چا چې هر څوک وي، او لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین هر چا چې هر څومره وي. دا د هغه تسبیحاتو نه علاوه دي کوم چې سحر ماښام کې زموږ تسبیحات دي، انشاءالله د هغې ذکر به سبا راشي. دا به د هغه تسبیحاتو نه علاوه سحر کې 100 پیرې درېیمه کلمه، 100 پیرې استغفار، 100 پیرې درود شریف، ماښام کې 100 پیرې درېیمه کلمه، 100 پیرې استغفار، 100 پیرې
درود شریف دا به د دې نه علاوه اے مسلمانانو خپل روزه ډکې کو خپل روزه ډکې کو سره چې دیاړي کې روز مې ډکه کړه کنه زموږ روزه د سینې چې تشي لاړې شي موږ د قیامت پر ورځ پته مو ګوره یاد ساتئ شیطان موږ له څنګه دوکه راکړي موږ ذکر نکو او موږ ځان ته ذاکر ښکاره کوي چې زه خو ذکر کوونکی یم موږ منځګزار نه یو او شیطان موږ ځان ته منځګزار ښکاره کړي موږ قرآن تلاوت کوونکي نه یو او شیطان موږ ځان ته د قرآن تلاوت کوونکي ښکاره کړي موږ نیکان نه یو خو یاد ساته شیطان موږ ځان ته نیکان ښکاره کړي چې هر سړی ځان ته وایي چې زه خو ښه یم زه نیک یم زه ګزاره کوم دا د شیطان دوکه ده موږ شومان یو او شیطان موږ ځان ته سخیان ښکاره کړي هر سړی نه تپوس کوي په دې خبره باندې قاریږي چې ته وایې ته شومي قاریږي که نه قاریږي زما خوا کې ناست دی که هغه ته هم وایي شومي هغه هم قاریږي حالانکه په کال کې 1 روپۍ هم نه ورکوي پوهېږه که نه هر سړی ځان ته څه شی وایي سخي وایي هر سړی ځان ته منځګزاره ځان ته دیندار وایي مخامخ نه وایي خو داسې ګڼي دی دی دا تصور کوي چې زه څه شی یم ګڼي داسې چې زه خو ښه یم دا نور خلک خو غرق شو دا د شیطان دوکه ده داسې نه چې د قیامت پر ورځ لاړ شو زموږ ورځې تشې تورې پرتې موږ ښه ذکر کولی شو موږ نه دی کړی هلکه زموږ نه څه ده اوس د تورې مطالبه ده چې جهاد وکړئ جنګ وکړئ په دې ټایم کې صحابو خو خپل ځان قربان کړی دی او موږ صرف په دکان کې ناسته په لاره کوڅه کې روان او صرف د الله تعالی نوم نه شو اخیستی زموږ د بدبختۍ د دې نه نور څه علامه ده پاپله نور به هم د دې نه پاپله بدبخته کېږو چې صرف د الله تعالی نوم نشم اخیستی تا ته د اوداسه چا نه دي ویلي تا ته د جامو د مانځي چا نه دي ویلي تا ته د خپل کاروبار د پرېښودو چا نه دي ویلي تا ته په لارې د تلو چا نه دي ویلي چې مزه تا ته په پرېوتو چا نه دي ویلي چې پرېوځي به نه کینې به نه خو ذکر به کوي د خدای مسلمانه په داسې حال کې مو ذکر نه شو کولی موږ څه بدبختۍ راغستې ذکر به کوو که نه به کوو او قرآن تلاوت یاد ساتئ زموږ ورځې روانې دي که ډکې ورځې دي هغه هم روانې دي که تشې دي هغه هم روانې دي یو سړي دیاړي کړله د هغه ورځ ډکه شوه که نه او بل دیاړي نه ده کړې دواړو باندې ورځ تېر وته خو یو ورځ ډکه کړه او بله ورځ تشه ده هسې پاتې شوه ورځې ډکول غواړي نیکانو خلکو خو به انتهایي مجاهدو باندې خپلې ورځې ډکولې د یوې ورځې نه بلې ته ترقي وکړو د دین په اعتبار چې ما پرون څومره ذکر کړی دی نن به څومره کوم پرون مې څومره تسبیحات ویلي نن به څو ویم پرون مې څومره قرآن تلاوت کړی نن به څو تلاوت کوم پرون مې څومره نفلونه کړي نن به څو نفلونه کوم او که نه نو ورځې به زموږ نه څه چلو شي لاړې به شي نن مازدیګر چا درود شریف ویلی کومو کسانو ویلی مازدیګر د مازدیګر 80 پیرې درود دله به دغه ته لاړ شو ښه انشاءالله ترکي ته به لاړ شو هلته به د درود شریف یو کښې ځکه دلته خو موږ نه ویو چې 80 پیرې جمعې په مازدیګر باندې دا درود وي اللهم صل علی محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما دا الله پاک د 80 کالو ګناهونه معاف کړي او د 80 کالو د نیکیانو ثواب ورکړي اوس موږ دا سبحان الله نه موتی او نن سوره کهف چا ویل دی سوره کهف جزاکم الله خو 20% نه دي دا بقای چرته لاړ شو چې مې په هفته کې یو ډول سورت کهف ویل دي که نه او په دې ټولې هفتې د حفاظت او ټولې هفتې د زړه کې یو نور پیدا کېدل ټولې هفتې ګناهونه معاف کېدل دجال د فتنې نه حفاظت دا ټول په دې کې دي د تیرې چپې هېرې راتلونکي شمارو به که نه به شمارو دا کوتاهي په ذکر کې نه کوو کوم چې آسان عمل دي په هغې کې خو کوتاهي نه کوو آسان دي دا که نه دي الوا دي الوا خو صرف خوراک ته پکار دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا الله یاد کر اللہ پاک
ذکرا کثیرا په یادولو ډیرو سره ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تار له غوټي ورکړي وي غوټي هغه غوټي خدا خبر چې څو غوټي وي تسبو په ځای به استعمالول دا غوټي او هغه باندې ذکر کوو هغه به ختموله نور صحابه وزن سره بمبتي اچولې تیلې باندې کېږي و د ذکر د پاره دنه بیا دا نه راغسته باقي به ذکرونه کول اوس خو آسان دا د ټک ټک بټن دي باقي کوم پته لګي تسبیح دي اصلي سره باقي کې حساب کتابم کیږي اهتمام د ذکر دای چې موږ حساب کتاب وکړو ها که حساب کتاب نه کوم ذکر ثواب پکې ډیر زیات دی خو دا د ذکر اهتمام نه دی چې حساب کتاب نه کوو ثواب ډیر زیات دی ټیم نه ضایع کوو الله ته حساب کتاب معلوم دی کوو ذکر کوو خو که اهتمام سره وشي ډیر ښه دی که اهتمام سره نه واسي نه پرېږدو ذکر کوو که تسبیح نه خو ذکر کوو دا جب عادت کو عادت مونږه د اوسني استادانو کې ژوندی دی هغه چې کله به غسلخانې ته نو خپله دا ژبه به یې نیولې وه ګوتو کې واشروم به چې اټنډ کوو که نه نو ژبه به یې په لاس کې نیولې وه ځکه چې هغه به داسې عادت و چې په غسلخانه کې دندې به ذکر کوو نو دا به یې نیوله چې دا دغلته ذکر وکړي داسې ژبه عادت کو عادت زموږ ژبه په دروغ په غیبت په خپل صفت خپل لوی خپل غټوالی بیانول د بل کمی بیانول په دې باندې عادت شي نو هغه کله ذکر کولی شي دروغ باندې چغلۍ باندې کو به ذکر انشاءالله که نه عهد د چا دی چې خپل دا تسبیحات او خپل دا ذکرونه پوره کوو که خیر انشاءالله ټول به کوو که نه که خیر الله دې موږ له توفیق راکړي توفیق ورکوونکی څوک دی الله ته وجاړو الله ته دې ذکر توفیق مال راکړي الله موږ خو اجازه مې خو ته ماله توفیق راکړي کوو به که نه که خیر یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا اللہ یاد کہیں اللہ پاک ذکرا کثیرا یاد ولو ډیرو سرا اللهم صل علی محمد ونا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلني اعظم الشكر